پیسې ولې چا مزار باندې پیسې کېدي دا شرکیات بدعت دي او کومې ښځې ورته راځي لرې نه سترګې به تې وباسم که سترګو ته یې چا وکتل سترګې به تې وباسم که سترګو ته یې چا وکتل ما یې ټوله مینه دغې سترګو سره کړه دا یاد لاره مې ډېر سپیډ کوي ټول خلک پیسې کوم پیر والا ورکوي دا غونډ یو غریب له ورکوي مهنګۍ به ختمه شي په خپله هلکان دي ټول او الحمدلله اوسني هلکان تعلیم یافته دي او ډېر ښه خلک دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو او کتونکو. سید کامران یما. نن د اختر دویمه ورځ ده د پیر بابا په مزار کې ما او تاسو ته د پیر بابا مزار او د پیر بابا بازار درته ښیم چې دلته د بونیر او د سوات او مختلفو خواوشا ضلعو خلک چې د پیر بابا مزار ته د عقیدت څوک چې لري د پیر بابا سره هغه راځي او د پیر بابا بازار ته هم راځي. په دې حواله باندې د خلکو څخه تپوسونه کوو چې دی خپل د اختر د دویمه ورځ څنګه دلته مانځي او د څه احساسات یو د کم کم ځای نه پیر بابا ته راغلي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور الاول خو د خپل تعارف وکړئ ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه راغلي یې؟ ما نوم نصر الله دی. موږ د سوات نه راغلي یو. سوات نه راغلي یې. نو سوات خو په خپل مخ ښکلی دی بیا داسې د بونیر څه داسې یو ځانګړی حیثیت او یو ځانګړی خصوصیت و چې تاسو دلته په راتلې مجبوره شوئ؟ موږ دلته د پیر بابا راغلي یو. دا ځای ډېر ښکلی دی او زموږ خوښ هم دی او موږ راغلي یو زموږ خوښ دی. د پیر بابا مزار ته راغلي یې د دې مزار او د دې ماحول په حواله سره څه ویل غواړئ؟ بس موږ د پیر بابا مزار ته راغلي یو دې ته ډېر خلک د لرو لرې ځایونو راځي او ډېره مزه کوي. مې محمد عثمان دی او یم د صوابی. نو د پیر بابا ته خاص تاسو راغلي بونیر ته د پیر بابا د مزار په حواله راته ووایئ او د دې ځای د خلکو په حواله راته څه ووایئ؟ د دې خلکو ماشاءالله ډېر ښه دي او میمنه خلک دي او پیر بابا هم کامل پیر و الله تعالی والا لوی مقام ورکړو او موږ ورالو بس پیر بابا ووینو خلکو پیر بابا دی او ډېر د خلکو ډېر راځي پنجاب لرې علاقو نه او ډېر مزدار ځای دی. شکر الحمدلله. یو خو ده ووایه که نه تاسو د لرې نوم راغلي یو دا خبر هم ډېر زیات تنقید کېږي د دې ځای کې خلک دا وایي چې مهنګۍ ډېره زیاته شوې ده خلک ډېر کم راځي نو ستاسو په دې حواله سره څه ویل؟ دا ټول خلک پیسې کوم پیر والا ورکوي دا غونډ یو غریب له ورکوي مهنګۍ به ختمه شي په خپله او دلته څوک پیسې ولې چا مزار باندې پیسې کېدي دا شرکیات بدعت دي او کومې ښځې ورته راځي لرې نه دې ته موږ دا دې بونیر خلکو ته وایو دې لکه پولیس سیاسي هغې لکه په دې ایکشن والي په دې خلکو باندې دا ښځې نه پرېږدي دا شرکیات بدعت دي او دې نه خلک لږ فساد زمانه ده فساد ته جوړېږي لکه دې ښځو نه. تاسو یاده کوم چې تاسو موږ ټایم راکړو او نوم مې رضوان علي دی او د دې ماحول په باره کې وایم چې دا خلک ډېر ښه خلک دی او مطلب زموږ سره ډېر ښه رویه ساتي. بابا پېښور کې اوسېدونکی وم ورسګرو درمنګو دا ځای کې. دا راته ووایه چې د پیر بابا مزار ته راغلی پیر بابا بازار خو نه مو لیدو د دې په حواله راته څه ویل غواړئ د دې خلکو رویه څنګه ده او د مزار ماحول څنګه دی؟ ماشاءالله ډېر ښکلی رویه. زما نوم دی عبدالله او راغلي موږ د بډابیر نه. د پیر بابا د خلکو په حواله راته ووایه چې د دې ځای کې خلک څنګه دی؟ خلک خو ماشاءالله برابر خلک دي او زیم ښځې دی الحمدلله خو ډېر ښه مو وکړو چې دا چکر مو والو. نوم مې تاج محمد دی د غازي خاني مې پیر بابا اوسېدونکی. میلمانه خو پیر بابا ډېر راځي او ستا چونکې د دې علاقې سره هم تعلق دی د میلمنو ګیله څه خفګان دې شته؟ نه جي نه ګیله نشته دی خو لاره مې ډېر سپیډ کوي نو اختر دی چې ټول موږ له پکار دی چې خوشحالي وکړو او ډېر سپیډ نه دی پکار بس دا وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ورور نوم دې سره یو د کوم ځای؟ اکرم مې نوم دی رستم اوسېدونکی یم. دلته په ړومبي ځل باندې پیر بابا ته رالي که نه؟ دوه درې ځله راغلی مخکې هم راغلی اوس هم راغلی چکر له راغلي. دا راته ووایه چې مخکې به ډېره ګڼه وه که اوس ډېره؟ اوس ګڼه ده مخکې اوس خو اختر دی مخکې نو په اختر کې راغلي نو د دې ځای کې د خلکو نه څه ګیله شته؟ نه ولې انشاءالله په دې خلک ډېر ښه خلک دي خواږه خلک دي. د پیر بابا د مزار د ماحول په حواله راته ووایه. بس صحیح دی سورناک دی توله دی. دې خلکو ته څه پیغام ورکړو؟ یاره ورته نه موټرسایکل لږ ورو چلوئ رشم مشم مه کوئ. سترګې به تې وباسم که سترګو ته یې چا وکتل سترګې به تې وباسم که سترګو ته یې چا وکتل ما یې ټوله مینه دغې سترګو سره کړه دا یاد چې د کم ځای او نوم دې سره؟ نوم مې سید محمد دی او د کلپاڼه یم. د بونیر نو د پیر بابا مزار ته راغلي د دې په حواله او د اختر د دویمې ورځې په حواله باندې څه ویل غواړئ؟ پیر بابا مزار خو دا د بونیر یو ښایسته مزار دی ټول خلک ورته راځي په اختر کې خاص طور پر او موږ راغلي یو تقریبا ګنټه یو نیمه پکې موږ تېره کړه ماشاءالله ډېر ښکلی ماحول دی او ښه ښایسته پرامن ماحول دی د زنانو پکې ځانه جدا دغه دی لارې دي جدا حساب کتاب دی د هلکانو جدا دی نو ماشاءالله ډېر ښکلی ماحول دی څومره چې د بونیر خلک دی یا د نورو ضلعو دی نو هغوی ته زما دا خواست دی چې وزټ خامخا پیر بابا ته وکړو. میلمنو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو میلمنو ته خو دا پیغام ورکوم چې د بونیر چې کوم دی نو دا ښه میلمه دوست خلک دی
او تاسو له به ښه مینه درکوي. راشئ وزټ وکړئ او انجوای وکړئ. الاول خو دې راته نوم ووایه او د کوم ځای کې سره تعلق لري؟ زما نوم محمد طارق دی، زه له چارسدینه تعلق ساتم. طارق بھائی دا راته ووایه چې د پیر بابا مزار ته راغلی نو دا په ډومبي ځل باندې راغلی که نه دې نه مخکې م راغلی؟ نه چې زما دا تقریبا 11مه پیره ده. زه هر کال دلته راځم. هر اختر او جي هر اختر کې راځم. نو بیا خو راته ووایه چې په نور اخترو کې ګڼه ډېرې که نه په دې اختر کې ډېره؟ یا دې اختر کې ګڼه ډېره ده، نورو کې دومره رش نه وي لکه دا پیره چې څومره خلک دی. دې پیره ډېر خلک راغلي. او دا راته ووایه چې د بونیر د خلکو نه څخه افغان څه شکایت؟ بونیر ډېر ښه خلک دی، موږ ډېر قدر وکړو، ډېر ښه خلک دی. مزار په ماحول په حواله بس مزار خو انشاءالله چې ډېر ښایسته مزار دی، صفایي هر څه ښه برابر دی. خیره ده. اسحار خان دی. او د کوم ځای سره تعلق دی؟ چې د متانو زاخیل یو د هغې نه لاندې بس. او پیر بابا ته په ډومبي ځل باندې راغلی که نه دې نه؟ زه خو ډېر ځل راځم خو د هلکان مې اوس په پیاله ځل راوسته. دا راته ووایه چې د دې نه مخکې هم تاسو راغلي نو په نورو اخترونو کې به ډېره زیاته ګڼه او پیر بابا په مزار کې که نه په دې پیره ده؟ جی ماشاءالله دا ځل خو رش زیات دی او اخترونو کې خو زیات خو دې کې خو نور کلم ډېر زیات دي. دا خو ماشاءالله ډېر ښه زیارتونه دي، بل دا خلک ډېر ښه خلک دي. نو بس دې له زمونږ اډه کېږي چې راشو. عموما خلک دا خبرې کوي چې مهنګایي ډېره زیاته ده نو د هغې د وجې خلک نن سبا چکر له نشي تللی. تاسو وایئ په دې پیره باندې ګڼه ډېره ده نو دې نه موږ څه دا مطلب ولې چې خلک اوس هم د پیر بابا سره هغه شانتې مینه لري؟ جی ډېره مینه کوي ډېره. او دا زمونږ خلک خو ماشاءالله دا کوزاره بډه بیرې د پېښور خلک ډېر مینه کوي ورسره. جی دا راته ووایه چې د پیر بابا د مزار د ماحول په حواله راته جی بس پیر بابا مزار خو ماشاءالله ښه ماحول دی، خلک هم ښه خلک دي، بل د هغه والی هم ډېر ښه خلک دي. دا څنګه سلوک کېدی چې زموږ چې کوم میلمانه دي څومره بهتري نو دومره به ډېر ښه وي. زما نوم دی چې شاهد نوم مې دی، د کلپې اوسېدونکی یم. شاهد بھائی دا راته ووایه چې تاسو خو د بونیر یې نو پیر بابا ته په ډومبي ځل راغلې که مخکې هم راغلي یې؟ یاره زه خو د شپې د ورځې ګرځم. بیا راته راووایه چې دلته میلمانه هم راځي نو میلمنو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ یاره زه به دومره ووایم چې هر کله راشئ او پیر بابا ته راشئ، هر ټایم راشئ او هر جمعه راشئ. او د پیر بابا د ماحول په حواله سره څه ویل غواړئ؟ ماحول خو ډېر ښایسته ماحول دی او ډېر طبیعي ماحول دی، ښه ګڼه ده. طبیعي ماحول څنګه دی؟ طبیعي لکه دا بس نه ورغه تاسو پوهیږئ. زه خو نه یم پوه ځکه ښه مې تپوس وکړو. زه به ځکه ښه ووایم د پیر بابا په حواله کې چې لکه ما خو په پیر بابا کې بایللی دی. بیا خو به تاسو دا م اورېدلي تاسو خو بیا دا م اورېدلي چې پیر بابا د لیدر نه کړم ګرانه لیالي ما به خدای نه درکوي. شعر سره څه ویل غواړئ؟ یاره شعر به درته ووایم وایي دا مې دوران د لیونو سترګو دی، نشه کې نه یم خو نشه ښکارم. د چارسدي نه راغلي میلمانه را سره موجود دي، زما محترم مشر دی را سره دی سره خبرې کوو چې دی د پیر بابا د ماحول او د خلکو په حواله باندې څه ویل غواړئ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشر الاول خو راته خپل نوم ووایې بیا راته دا هم ووایې دوباره دې ملګرو ته ووایې چې تاسو له کومې سره تعلق؟ منګه د چارسدي او تحصیل تنګي. ستاسو نوم؟ شکور بارم خان جي. زما بدرشاه نوم دی جي. دا راته ووایه چې په ډومبي ځل باندې راغلي د پیر بابا مزار ته که نه دې نه مخکې هم راغلي یې؟ یاره جي ډېرې پیرې راغلي الحمدلله، دیدار کوو راځو، خو دا شپږ کاله وشو نو راغلي نو څلور شپږ کاله پس راځو. تاسو ځای راځئ اوس نن سبا د پیر بابا د مزار د ماحول په حواله باندې څه ویل غواړئ؟ الحمدلله اوس خو ماحول ډېر برابر دی، پر امن دی، د لرو لرو نه خلک راغلي، موږ خلکو سره میلاو شو، د پېښور نه د مردان نه تخبې نه زموږ د علاقو نه خلک راغلي الحمدلله، هېڅ مسله دلته نشته، هر څه ښه برابر دی جي. د دې ځایګي د خلکو نه څه ګیله خفګان؟ نه جي بس دلته خو موږ ځایګي د خاص خلکو سره نه میلاو شوي، البته ټول ټورست کسان دي میلاو شو، ډېر ښه خلک دي، هلکان دي ټول او الحمدلله اوسني هلکان تعلیم یافته دي او ډېر ښه خلک دي. الاول خو راته خپل نوم ووایې او بیا د خپل ځای نوم. زما نوم ایمل بنګش دی او موږ د چارسدي یو، چارسده کې بیا د شکور کلي تنګي تحصیل دی د هغې یو. په ډومبي ځل باندې پیر بابا مزار ته راغلی که نه لږ مخکې هم راغلي؟ یاره دې نه یو پیره مخکې راغلي، هغه دلته کې تقریبا 5-6 کاله مخکې او دا دویم ځل دی زما. 5-6 کاله او په اوس کې څومره فرق خو چینج خو فیل کو؟ یاره سو داسې خاص بدلون خو نشته دی، خو مطلب څنګه چې سوسایټیز ترقي کوي که نه دغه شان د دې ځای خلکو هم چې کوم دی نو ایجوکیشن کې او دغه شان په نورو څیزونو کې ترقي کړې ده نو ښه شوي دي، د هغې په نسبت اوس چې کوم دی خلک ښه دی که د مزار د ماحول په حواله سره یو دوه خبرې.
یاره مزار خو موږ مطلب هغه ټیم کې راته وستې شي چې هغه څه صورتحال وکړه خو اوس خو ډېر زبردست هغه موږ دغلته کې کرکټران هغوی سره ناست وو ډېر ښه موږ فیل کول چې مطلب د دې ځای خلکو سره ګل میل شو که نه نور کم ملګري چې تاسو اوري او ویني هغې ته څه پیغام ورکول غواړئ یاره دا مطلب زمونږ ډېره ښایسته علاقه ده د بونیره او راتګ پکار دی دا ځای لیدل پکار دي د بهر ملکونو نه مطلب زمونږ ملک ډېر ښایسته دی خو دا دی چې د دې ځای د حکومت چې کوم دی نو د هغوی لاس پکې دي چې هغه فرض که دلته کې انویسټمنټ وکړي که نه ښاریه جوړه کړي یا ځایونه جوړ کړي نو د ټورست لپاره نو زبردست ځای دی دلته کې راتلل پکار دي هر چا زما نوم خو سلیمان دی او د امبیلې سره تعلق ساتم سلیمان بھائی د پیر بابا د مزار د ماحول په حوالې سره یو څه نو بس زه خو به دا ووایم چې لکه زمونږ ځای خو نږدې دی او بل دلته لکه ډېر د لرې لرې نه کسان راځي که نه د پېښور نه اسلام آباد نه او پینډای نه ډېر لرې لرې نه کسان راځي او بل څه منستیا نشته دی لکه د حکومت ته طرفه دغه ډېر ښکلی ځای دی او بل زمونږ د بونیر ډېر میلمهدوست خلک دی او هر شی پکې میلاویږي دلته میلمنو ته څه پیغام ورکول غواړئ میلمنو ته خو دا پیغام ورکول غواړم چې هر ټایم راتلی شئ هر ټایم راځئ او دروازې به راته 24 غنټې د پیر بابا کولاوي خو راته ووایه ورور چې ستا نوم سره یو د کوم ځای سره تعلق زما ورور عبدالله نامر د پېښور لنډې خون احمد اوسېدونکی او پیر بابا ته راغلو ښایسته ځای دی موږ مخکې هم راغلي یو او بیا هم راغلو په لومبي ځل باندې راغلی که نه مخکې راغلي درېیم ځل دی او نو ښه ځای دی چې چا نه یې کتلی موږ دا میسج ورکوو چې راشي او د ایزي ویزټ وکړي ښه ځای دی بل دا دوا وکړي سړی که نه ګیله خو سره د دې ځای د خلکو نه ډېره ګیله هم ده چې دلته ناست دي دا باباګان او اوس موږ وکتې یو کس تنګ کړو ورته خیریو کې داسې موږ وایو دي چې ګیله پکار چې دا شیز نه کړي لکه د دې خلکو ازار دی نه ګرو د پیر بابا کې تاسو د میلمنو خبرې مو اورېدې د دې ځای د میزبانانو خبرې هم تاسو واورېدې زما په خپل هم د میلمنو ته دا یو خاص دی چې د دې پیر بابا خلک چې ډېر زیات قدرمند دي تاسو ته به ډېر زیات مینه او احترام درکړي خو د پیر بابا د خلکو د علاقې د خلکو تاسو ته یو دا درخواست دی چې تاسو کله هم راځئ اگر که تاسو په رکشه کې راځئ که په ګاډي کې راځئ که په بایک باندې راځئ دلته خلک ډېر زیات په تکلیف کې او په خفګان کې به دې دی چې تاسو راځئ تاسو ډېر زیات سپیډ کوئ نو د دې ځای د خلکو تاسو دا یو خواست دی او درخواست دی چې تاسو کم از کم د سپیډ کم کوئ نور د پیر بابا خلک به تاسو له مینه هم ډېر زیات درکړي او عزت هم ډېر زیات درکړي تاسو به دا پروګرام کتلی یو امید ده چې ستاسو به خوښ شوي ما له راکې د پیر بابا د دې مزار نه عزت د الله په امان